ماشوم څه ګناه کړې زم دا غواړم کنه زه دا غواړم چې ما ماشوم څه ګناه کړې ده. په دې ځای باندې نشانو په دې ځای باندې د دې سړی باندې نشانو په دې ځای کې چې چا کم دا ماشوم لمبولې هغوی به مې په دې موجود. خوړې وریجې چې ما وخوړې هغې کې ترخه وي چې هغه ما وخوړې داسې ترخه وي بس په هغې را باندې سرګرداني راوستلې او دنیا را باندې ټوله تاوېده سترګو نظر مې ملاړ. دا چې دغه ماشوم دا چې کوم خور کره دي راغلي و د هغې په کمره کې د کټ لاندې په مرده حالت کې میلاو شو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی. ګرانو کتونکو د رحمان بابا تاڼې په حدود کې او ډیره زیاته دردناکه پیښه شوې ده. د 15 کالو ماشوم چې کم دی هغه ډیر په بې دردۍ سره وژل شوی دی. کم ماشوم چې وژل شوی دی د خپلې مور سره د خپلې ترور کره تللی و. پولیس په دې کیس کې کاروایی کړې ده او د کم ماشوم چې مړ دی د ترور سخر او خواښې نیولې دي. وجه هغې چې کومه ابتدایي یاده کړې ده کورنۍ تنازع یې یاده کړې ده. دې حوالې سره به کم ماشوم چې مړ دی د هغه مور سره به هم خبرې کوو. د کمې زنانه چې خواښې او سخر گرفتار شوي دي هغې سره به هم خبرې کوو چې د هغې خپل خواښې سخر سره څه تنازع را روانه وه. پولیس سره به هم خبرې کوو چې هغې ملزمان څنګه نیولي دي او دغه ملزمانو په خپل تفتیش کې څه ویلي دي. دا یو تفصیلي او د عبرت نه ډک رپورټ دی. ضروري وګورئ. بیبي دا راته ووایه ته چې کله خور کره تلې وې تا سره مور وه او د حاشرو در سره حاشر راسه مور مې راسه وه حاشرو موږ لاړو او بس هلته 11 بجې به وي چې موږ ورسېدو. چې ورسېدو بیا مې راله خور چای پوخ کړه چای موږ څه حاشر وڅکو او بیا ډوډۍ م پخه کړله ډوډۍ مو خوړله چې ډوډۍ مو خوړله دغه بیا د خور موږ لا ډوډۍ ته ناستو ما تعدي کوله مالمن کور ته ځو مال ناوخته دي هغه بس ډوډۍ سمدست دې چای م راکړې اوس نه چای م موږ وڅکو پسې بیا بس زه لا پاڅېدم او 10 چاره دام مې کو باتروم ته ننوتم دا هلک هم راسه بس په دغه ټیم کې ما د باتروم ورچې را بند کړی په دغه وخت کې دا هلک زما نه بس غیب شو. چې زه باتروم نه رالم مال حاشر څه شو خور او مور مې کوټه کې هغه کوټه کې موږ وکتله کټ نه لاندې مو وکتله داسې مو وکوته موږ ویل ولې که نه داسې ورکوټې خو نه چې خپوړ واله دی یا دغه غټ ماشوم دی هغه موږ ویل نشته حاشر نشته منډې او تړلې مې سادې کړلې او د دې اندرورینو خواښې ته مو دا کړکۍ واخه دلته حاشر نشته ورې راته نه کوله واخه کمرې ورې بند کړی او د کمرې نه داسې د کړکۍ خو کور یې دی بیل کور دی بس دغه دی نو بس نه راته کولاوه او ډباوه بس بیا چې ور کولاو کو دغه کو زه بار ته ووتم بس لیونۍ منډې مې والي مال چې حاشر څه شو هغه کلي کې جومات له ورغلم واړه سبق ته ناستو هغوی ته مې ویلې او استاذ ته مالې لږه دغه وکړه اعلان وکړه لکه زما ماشوم بېدرکه شوی حاشر نوم یې دی او دغه شان 15 کالو دی بس هغه ما ته اعلان یې وکړو چې دغه شان حاشر نوم یې دا رنګ ماشوم دی او دا جامې دی او که چېرته په درک کې م شو نو دې جومات ته یې راولئ هغه ما دغه وکړو خو زه ډېره په عذاب شوم مور مې په عذاب شوم منډې او تړلې بس په دې کې دغه کلي خلکو ما ته ویل سړی ویل دلته ناظم دی اورګه ناظم پسې ورځو دې ښځې ور نه دغه کاوه چې موږ راووتو د دې ستا د خور خواښې چې کوم د ویندروریانې دی ور نه کولاوه دی ور نه کولاوه دی نه کولاوه بس ما ورته وویلې مالې بیا راته ور دوباره نه کولاوه بس په دې کې ویل دې خو دغه ته یې وویلې دي ښځې ته ویلې د خاوند لمبر دې راکړه دغه ناظم ورته ویل ناظم راغلی ویل خاوند دی ورته ویل ما سره خاوند ویل شبه راکړه ویل کنځلې مانې ورته شروع شو دی ورته ویل چې دغه دی ما سې خو زه بس په زور او په دغه زور شو بس هغه لمبرې کاډې راویشته په هغه چوک کې هغه لمبرې خاوند ته ویل میلاو کړو خاوند ته ویل چې راشه لکه ستاسو که زنانه راغلې او ماشوم یې بېدرکه شوی دی لکه ته کور ته راشه بس چې خاوند یې راغلی او دغه وه دا ورې کولاو کو چې ورې کولاو کو بس خاوند یې ما ته ویل راځه ویلې که نه هغه زه به دې ښځې به ما لسې دمکي راکول دي به ما ته ویل که ستا دا زوی وي زما په کور کې پیدا نه شون ویل زه به ویل تاسو ولم ویل په دې تمانچه م ولم تمانچه ورساو هغه دا دمکي به م راکول
بیا ماشوم تاسو چرته پیدا موږ ماشوم لکه جی موږ په دغه کوټه کې کتلی یم ډېر دغه مو کوی جی هغه کې بیا هغه زما ماشوم نه دا یې د خور د خواهې کمره وه دا مې د خور موږ د خور په کمره کې ناست او دا ماشوم هلته د خواهې کمره کې پیدا شو نو دا بس داسې چل یې کړی دی چې زموږ دا ماشوم یې نه دی دا یو دغه ته و بیا خیجولی دی بره یې خیجولی و په کمره کې د خور په کمره کې مې پروت د کټ کټ نه لاندې نیم دغه یو کټ وکړو کمره کې کله چې تا حاشیر ولیده د مړو دغه ټایم واو دا مړو د باندې څه نشان میشان تا کې هم نشان و تندي باندې هم نشان و په سر کې هم نشان و تا خو څه ماشوم مړ پیدا شو که نه بیا خو به دې تا یې نه تپوس کړي که نه خامخا تا باندې خو به ډېره سخته خفګان تېر شوي زما د ماشوم ګناه ما ورته ویل ما څه ګناه کړې تاسو ما بد څه کړي دي ما ته خپل بد راوښیه چې تاسو داسې داسې کړي یم زه نو هغې څه وی نو بس هغوی چې دوی ډېر دغه شو بس په شکلونه یې بدل شو د دې میندو بچو شکلونه یې بدل بل شانو دی دا ماشوم لکه مطلب خپل کور ته بوتلی دی بیا برچت کې مړ کړی ته دا وی نه چت کې خو زما خور به که نه دی ښکته کوز کړی دی ښکته یې کوز کړی دی ښکته یې کوز کړی ولته یې وجلی دی او بیا چې موږ ته دا بیا ور دوباره یې موږ پسې بند کړو موږ په زوی په بچي په دغه شو منډې او رامنډې موږ ته بیا ور نه لرې کا دونه ظلم یې کړی ولې دی مطلب ستا د خور هلته واده به په دغه کور کې که نه کیدای شي اختلافات د هغې وي نو ستا د ماشوم نه زما ماشوم څه ګناه کړې زه هم دا غواړم که نه زه دا غواړم چې زما ماشوم څه ګناه کړې ده تا ته خور بیا ووایي چې زما د خواښې سخر سره څه جګړې روانې دي نه خور بیا وویلې دغه شان چل یې ما څه کړی زخر یې م راکړی دا چل یې کړی دا چل یې کړی بیا ما ته هغې وروسته قیصه وکړله نو ما ورته وویلې چې ستاسې داسې دغه نو ما ته م ولې زه بیا څه راتلمه دې ځای ته زما ماشوم بچی داسې دغه کېده څومره سخته خبره ده ګوره ډېره سخته ده ګوره خپل بچي به مې ته چې تلې ستا خو نور بچي مو که نه دا نور د سر نه نور بچي دا دی حاشر ته ما وویلې مالې بیا ځو راځه حاشره ده ویل زه نه ځم مورې ویل زه نه ځمه بیا چې ما جامې کله بدلې کړه بوقره مې دغه کې ونه ده ویل ځم زما د سراسه لاړې ما سې داسې خبرې په لاره وکړې چې اسدي اډې ته چې ورسېدم ویل مور ویل ماله ویل چې شی راواخله بیا مې له چپس راواخېسته هغه یې وخوړل په ټوله لارې هغه کوره پورې هغه خوړل او دغه وه ده چې هلته اوس بیا هغه لږ پاتې وه خورینو له مې ورکړل زه خو په خپله ګناه نه پوهېږم که نه اوس هم تا ته خور دغه اوس حل وویلو ده نه پهله ته حل نه وویلې ما خور داسې وویلې زما د ورونو داسې دغه پېښ نه شي زما نه لکه خپله دغه به یې برداشت کوله سخته به یې په ځان سخته به یې برداشت کوله بیبي دا ستا خور چې ستاسو کر راغلی و پېښور ته که نه ستا خورې چې ووژلې شو د هغې دعوه ستا په خواښې اسخر شوې ده ستا د خور پر پولیس ته په رپورټ کې ویلي چې ستا خپل خواښې اسخر سره تعلقات صحیح نه و دا ولې څه جنګ جګړې وې ستا خپل خواښې اسخر سره او دواړه به خپل منځ کې وران شو چې وران شو د هغې زور بیا زما نه ایسویل دا ستاسو د وجې نه دا ستاسو د وجې نه به موږ ته کړېدی نه شو نه بیا راته سمه خبره کولی شو دی به بیا داسې علامې کول دا ستاسو د وجې نه داسې دي ستا واده څونه وخته شو زما د 8-9 کاله به کېږي څو بچي دي بیبي 3 کور کې د جنگ جګړې د څونه وخت نه وي بس لږ وخت یو 8 میاشتې صحیح وه بیا د 8 میاشتو نه بعد به بس څه خبره وه داسې چې ستا د خواښې اسخر تعلقات پې خراب و تا سره بس دا خبره وه چې د دوی به خپل منځ کې ښځې او خاوند بس نالېږي شوي وه او د هغې زور بیا زموږ نه ایسویل دا ستاسو د وجې نه او تاسو داسې یاستئ او هغسې یاستئ موږ به د هغه د سره مخ کېدو نه او نه به هم ته خبره کول دې نه مخکې چې کبنې ستا د خپل خواښې اسخر سره څه جګړه راغلې وه ته پکې هسپتال ته هم رسېدلې بیا څه چل شوی هغه چې زه دغه ناجوړ وم لکه د وریجې مې وخوړې په وریجې چې ما وخوړې هغې کې ترخۍ وي چې هغه ما وخوړې داسې ترخۍ وي بس په هغې را باندې سرګرداني راوستلې او دنیا را باندې ټوله تاوېده سترګو نظر مې لاړې او چغې او سورې سم د لیوانۍ په شان ته چغې او سورې مې والې بیا چې هغه مې دغه کړلې بس بیا مې دوی ته بیا هسپتال ته لاړم چې هسپتال ته لاړم هلته او کور کې مې ګرځونونه دغه وکړل چې څه و هغه مې راواړتولې په کور کې مې اندرور هغې راته ویل دا څه کوې ویل مرۍ به ځان له خراب کړي ویل دا تا څه خوړل ویل زه دنده شه کوټه کې کټ کې څمله مال نه مال دا څه مې خوړلي بیا راله چې یې راوړو په چې یم ترېښود نه مردار خوندې څه مطلب و چې په دې کې څه و
زما دا مچ په دې کې راته څه اچولي چې هر څه بس تا هسپتال ته بیا په خپله لاړې که دی بوتلې بیا راسه مې دغه شان لیور و هغه راسه لاړې چغې سورۍ مې والې مال راشي ما بوځئ او خواښ مې هم راسه لاړه چې راسه لاړه زه په هسپتال کې پرېښودم هلته بس ډاکټران را دغه کړل یو ډراپ یې راته ولیکو بیا دوی رانیسته رال چا رایل نه راخیستو بیا هلته هسپتال کې یوه ښځه وه هغې رانه پارچه واخیسته راکړه زه خپل خاوند له ورکړم بیا را هغې په ډراپ راوړ بیا راته راوخېږه بیا ناوخته 11 نیمې 12 به وي چې بیا راپسې هغه لیور به شه خاوند به مې چېرته له بل ځای کې وسو هغه به کې هغه ورته ویل چې هوکړندی لاړ شه ښځه راولم بیا یې راوستمه کور او ما د هغې نه دا هم نه دی خبر کړی ما دغه دی څه پته لګي د هغې ته دا خپل جنګ جګړې چې ستا خواښ خر سره کېدی یا تا سره یې څه زیاتي کول تا خپل خاوند ته ویلي نه جی ما نورې به مې ورته ویل خو دا د وریجو خبره ورته ما انده کړې نور دا جنګ جګړې چې به دې وي خاوند به دې څه کول هغه به هېڅ هم نه ویلو ته مه کړېږه ما ته به یې دغه کوه تا چې دا دونه تکلیفونه تېرول دی اته 9 کاله کې ته وایې چې اته میاشتې مې ښه تېرې کړې وې نور ظلم کېدو تا دې خپل وروڼو ته ولې نه ما به ورته ویل بس دوی له کار نشم کتلی هسې په دښمنۍ نشم اړولی چې د دوی غم مې کوم هلسې به سړه بدوالی راشي به بچي مې شته خدای به راغټ کړي وخت به راباندې راشي اوس چې کله دا واقع شوې ده ستا دا خورۍ چې مړ دی د هغې نه پس دې خاوند راغلی دی دلته تا له یا رابطه یې کړې ده نه رابطه کړې او نه راغلی تا علم هم کړی دی او جی ته کړی خپل کور کې هلته زنانو ته سبق ښې سبق به مې له اول ښودو ډېر وخت مې سبقونه وښودلو خو دنیا به راتلله او بیا یې موږ ایسته بله یور مې هغې به هم راسه ښوده بیا یې موږ ایسته کټ کړلو موږ ته یې ویل تاسو به نه راځئ لورې موږ نه سبقونه ویل بیا به هغه لګې ویل تاسو به زموږ دې خوا نه راوړئ بس هغې به ورته سبقونه ښوده موږ یې کټ کړو بس د هغې د وجې نه جنکۍ یو څو ورځې راغلې بیا هغه هم ایسته کټ شو چې موږ یې کټ کړو تا علم هم کړی دی تا دومره تکلیفونه هم تېر کړل چې زه کور به مې سم شي هغې نه پس پکې دونه غټه واقعه شوه ته نورو دغه ستا په شانتي جنکۍ یا زنانه چې کوم دي هغې ته څه ویل غواړې چې بس کله واده شي او داسې ظلمونه کېږي نو برداشت کول پکار دي که چاته ویل پکار دي بس ما په سخته تېرول پکار دی چې چاته ویل پکار دی چې وایي دومره سخته تېره کړه بیا دې څه په لاس هم رانشي غفور خان دا کله چې دا واقعه شوه که نه ستا کور والا یوازې تلې وه که ته مو سره تلې وې نه یوازې تلې وه دوی څه له تلي ولته څه معلومات درته شته او دا خپله خور یې والته او دا مور یې رالله دلته او ویل چې زه روژه رالله د دې خور ته پوس به وکړم چې څنګه حل کړي که نه نو هغې له لاړله چې هغې له لاړله بیا تا ته څنګه اطلاع شوه چا څه وویل درته یاره بس ما ته خو اطلاع دا شوې وه چې زه خو تې ماښام ناوخته خبر شوم وروسته زموږ د جومات یو قاري دی هغه راپسې راللی په پټي کې ومه ما ته هلته راځه لږ زو ځای ته که نه ویل ما څه تود غړی کړی دی مال ښځه صحیح ده نو او دې ځای ته همدې ځای ته راللو او بیا ما ته ویل چې هلته خفه کېږم خو زه دغه کول مال چې قاري صاحب خیر دی ما ته ډاریک ووایه څه چل شوی دی نو بیا هغه ما ته ویل چې څه نشته دی ستا ماشوم خوږ شوی دی خپې ما ته د مال چې زه خیر دی چې خپې ما ته هېڅ مسله نه ده خو بیا د هغې به وجید داسې په مزه مزه ویل چې نه مړ دی که نه مال چې زه خیر دی که مړ مې څه مسله نشته دی خو چې ټول نه یې مړه ځکه چې ښار ته تللي دي اوس پته لګي 3 کسان دي که ټول مړی نو بیا خو راته ډېر مشکل دی ویل چې نه خو دې نه مخکې زما د ورونو ته به څه نه څه اطلاع میلاو وه خو ما ته پوره زه مطمئن نه وم دوی لاړل بس چې لاړل دا خو هلته چې هر څه وو نه وخت دوی تېر کړی و ګنټې تېره کړې دوی تېره کړې چې یو بې کړي دي بیا د رخصتۍ په وخت کې هغې نه یا 15 منټه یا 10 منټه مخکې ویلې چې ماشومه نو ماشوم خو زما د دې سانډو یوه کمره وه هغې نه دوی راووتلو هغې کې خو لاندې باندې ماشوم نه و ځکه چې روغ جوړ ماشوم دی ښکته راکوز شوی دی زه ښکته دوی ویل چې موږ که نشته دی ویل چې ښځه نشته دی بس بیا به هم خیال کړي ځکه چې زنانه دي په ماشوم پسې مور مري نو ورته را ښکاره شوي چې یاره نشته دی ماشوم دوی بیا بار راوتي دي که نه چې دی بار کوڅه کې به یې چېرته هغه خپلو معلوماتو یا د خپل پیداګیر دپاره بار یو خوا بل خوا خیال کړی بیا به ورته چا ویلي چې د جومات کې اعلان وکوي او جومات کې اعلان کړی چې یاره موږ نه داسې ماشوم بېدرکه شوی بیا هغه ناظم به راغلی و دغه علاقې چې هغه راغلی خو زه به هر حال دې کې ګنټه نیمه تېره شوې ده که نه دې ښځې د کور والا زمونږ د رشته دارو زما د دې خینې د خواښې بیا دا ور مر بند کړی دی وادي دا زنانه ټولې بار زمونږ ګیرې شوي دي بیا به ورته هغه ناظم ویلې چې لاول به دا کور ګورو بس د هغې باوجود به بار ځایونه ګورو
زه کسان مسان به هم تاو کړي وو دوی ته به یې ور مروالی دوی نه بېرته کاوه ورته هغه به ورته ویل چې یرته دا ور درپسې ماتوم هغې د دننه نه ویلې چې دا ماشوم تاسو دلته پیدا نه کړو نو بیا دا 3 واڼه وژنمه وادې وړې خو ظالم کې زه دا خو بیا هم زنانه ویرېدې یا کمزور یا څه خو هغه ناظم ورته ویل چې زه په ستا خوښ شم دا په دې کې پولیس تللی دي او چې زه هغه د دې کور والا د ښځې خاوند هم راغلی دی زما دې سانډو دا پلار ور بېرته شوی دی ماشوم د کټ د لاندې مړ پروت دی ای مړ کړی بس هغوی مړ کړی ځکه دی چې اوس نو چا والی دی نه ته به ونې ټوخی و وادې وړېده نه ته به ونې ټوخی و او پړوس کچاړو له دوی نه دی کړی که نه او نی ویلې نو ولې دوی وربنداوه ولې بیا ماله مړ رایسته ستا ښځې چې کوم رپورټ درج کړی دی په هغې کې ویلي دي چې کله دا ماشوم مړ پیدا شو نو وایي د ده په مرۍ باندې نشانونه وو بالکل په دې ځای باندې نشان و په دې ځای باندې د دې سړی باندې نشان و په دې ځای کې چې چا کم دا ماشوم لمبولی هغوی به مې په دې موجوده او ستا ښځې په رپورټ کې دا مې ویلي دي چې زما د خور او خپل خواښې سخر سره تعلقات صحیح نه وو تاسو ته پهله پته وه ګوره موږ ته هېڅ پته نه وه والله عالم زما خو دغه ته نه چې خو نه صحیح ځکه نه و چې د یو سړي تعلقات صحیح که نه د هغې نه خپل بچی اخیستی خو زه دا زنانه عالمه وه هغه خپله ګزاره یې کوله خپله غریبي یې کوله خو زه البته هغې زما هېڅ فهمه نشته هغه د هغې نګور وه زما ګیله صرف په دې ده چې ولې تا داسې وکړه زما بچي سه ستا څو بچي دي او دا زوی دی پکې په 2 نمبر و دا زما مال د خدای دی 4 بچي دي او دا په اخري نمبر 3 مې زامن دي او یوه مې لور ده د څونه عمر و یاره زه به غالبا 4 نیم یا نهاتې 15 کاله به و پولیس بیا تاسو له اوسه پورې څه کړي دي یاره پولیس خو دغه کړي دي چې هغوی راوستي دي او نیولي دي په موقع باندې او جیل ته یې لېږلي اوس موږ ته دا علم نشته زموږ غریبي ده که نه روزانه زموږ نه تللی شو نه منډې والی شو نه دغه وس کېږي موږ کمزوري خو البته چې دوی وایي چې پوسټ مارټم راپورټ پاتې دی دا نه دی راغلی خو البته چې د بغیر پوسټ مارټم هم کم دا ښځه سړی نه چې دا دوی وډبوله او د دې باندې دا سرمن سسته کړه نو دا بار څه وایي دا ما داسې کړی دي نصرت الله دا کم ماشوم چې مړ دی دا ستا خوریا دی دا جیاز ما خوریا دی تاسو اوس څه پته ولګېده چې د دې خپل خواښې سخر سره په څه باندې اختلافات د دې خو موږ ته اوسه پورې هېڅ پته نه وه دا اوس چې پکې دا واقع راله نو موږ ته پته ولګېدله چې دې څه به ډېره ناجیزه روانه وه ځکه چې دې له ځان هم یو پیروی ورکړي د موږ ته اوس پته ولګېد تاسو د خور د خپل واده نه تر اوسه پورې څه تکلیفات یاد کله ووایي یاره موږ ته دا تکلیفات موږ ته یو دا دغه ویلو چې زموږ د خور نه 6 میاشتو د خواښې زوی واغېستو نو هغه موږ ویل زه د دوی د کور مسله ده بس هغه کار صحیح موږ په هغې کې څه دغه ونه کړو خو د خور باندې به ظلمونه او دغه کول هغه موږ ته خور اوس ویل چې ما باندې به دا کول پوه شو بیا موږ له زاره مخکې راکړي دي خو هغه بس بیا هسپتال ته وړی و دا زما دا خور په هسپتال کې پریښي د دوی ته بیا واپس راغلی دي هغه خور یې راته دغه شان په هسپتال کې پریښې وه نو بیا به په خپله باندې کور ته راغلی دوی هغه بوتلې ده خو بیرته واپس نه ده راوست په هسپتال کې دغه شان پریښی و د خور تاسو ته دا یو فریاد هم نه نه جی نه موږ ته یې نه ویلي موږ ته دا اوس راته پته ولګېدل اوس خو به تاسو د خور دا تپوس کړي که نه چې دونه تکلیفونه تا ویل ولې نو هغه خو ته موږ وویلې بس هغه وایي ما د دې د وجه نه ویلې چې دا ورونه مې په دښمنۍ واوړي د پښتو وطن دی او دا خور زموږ عالم هم د موږ ویل زه په دښمنۍ باندې وانه وړي پوه شوې زموږ د پښتنو خو دا ده که نه چې خور لور یو ځل واده کړو نو بس هغه تر حده پورې کوشش کوي چې واپس لاړه نه شم بالکل هم دغه شانته ده بس دې چې څه سختي دي هغه هر څه هغه خو په خپل پړاو په دغه باندې تېرول موږ ته څه نه دي ویلي چې ما باندې دا سخته ده یا دا خو دغه نه موږ خبر شو چې دا زوی ته د 6 میاشتو زوی ته د خواښې واغېستو ایسه کو هغه ورسه دی اوس دلته موږ راوستې ځان سره خواښې ته ځان دپاره خواښې د ځان دپاره اخیستې وه ارشد خان تاسو چې کله په فقیر آباد ډیویژن کې ایس پی وی نو ماشاءالله تاسو هر یو کیس به داسې زر ټریس کېدو کله چې تاسو صدر ډیویژن ته رالې دلته یو د ماشوم یو د وجلو یو واقع شوی وه دغه وقوه څنګه شوې وه او دې کې بیا ملزمان څومره ساعت پس تاسو گرفتار کړي دي بالکل دا په 16 تاریخ باندې یو زنانه ده چې هغه د تنګي 400 نه راغلي و د خپلې خور کره بلر کالونۍ ته دوی تقریبا سهار 11 بجې راغلي او بیا تاسې 3 بجې د دې یو ماشوم و حاشر 4 کالو چې هغه بیا غیب شو چې کله دا غیب شو نو دوی ورپسې ډېر وګرځېده میلاو نه شو دوی بیا رپورټ وکړو پولیس ته دې دوران کې پته ولګېده چې دغه ماشوم دا چې کوم خور کره دی راغلی و د هغې په کمره کې د کټ لاندې په مرده حالت کې میلاو شو
هغه ماشوم چې کله راوویستی شو بیا هغې نه پس هغې باقاعده اف آی آر دپاره ریپورټ وکړو. موږ د هغه بیا پوسټ مارټم هم وکړو. پوسټ مارټم کې خو لا ټایم شته دی، لا ریپورټ نه دی راغلی، خو داویداري په هغه ټایم کې دوی دا وکړه چې زما دا چې کوم خور کره دا راغلی وه نو دغې خور سخر او د هغې خواښې دا زما د دې خور سره یې نه لګي او خپل منځ کې ګریلو چې کومه ناچاقي وه جګړې مګړې به کېدې، په دې وجه باندې دا ماشوم چې دی نو دا دی قتل کړی دی. چونکې په هغې باندې داسې نشانات پې لږ لږ وو، داسې ښکاره غټ نشان پې نه و. نو دا ټول څیزونه به بیا کلیر کېږي چې کله پوسټ مارټم ریپورټ راشي چې آیا دله په خوراک کې څه ورکړی شوي دي او که نه د ده په مرۍ زور شوی دی یا څه چې دي، دا څیزونه به هغې نه پس کلیر شي. دې کې چې کوم د خور خواښې او سخر گرفتار شوي دي ای په څونه ټایم کې گرفتار شو او ای په خپل تفتیش کې څه وایي؟ کله چې دا ماشوم 3 بجې د ده ګمشدګۍ رپورټ وشو او تقریبا 5 ساڑھے 5 بجې بیا دا ماشوم پیدا شو، نو بس هم په هغه ورځ باندې ودین 2-3 هاورز موږ هغه اریسټ کړل او هغې جیل ته تللی دي. دی څه وایي سر؟ دی خپل جرم منلی دی؟ دی مني چې دی دا ماشوم مړ کړی دی؟ فلحال خو هغې نه مني، خو موږ به داسې چې کوم شواهد دي چې هغه د دې خلاف موږ په عدالت کې پیش کوو نو هغې باندې کار کوو، لګیا یو. پوسټ مارټم ریپورټ به هم ډېر زر راشي انشاءالله، نو دا خبره به کلیر شي. دی چې وایي د ماشوم مور وایي که نه چې موږ بار اعلانونه م کول ګرځېدو او دی غږ نه کو چې زموږ په کور کې دا ماشوم مړ پروت دی، دا تفتیش راغلی؟ دا خبره صحیح ده؟ بالکل همداسې ده، چونکې دا 3 بجې سکم 3 بجې چې دا غیب شو د ماشوم نو دی اعلانونه هم وکړه، پولیس ته رپورټ هم کړی، نو دې منځ کې تقریبا سکم 2 غنټې یا 2 غنټې دا ټایم لګېدلی دی او دومره ټایم دا ماشوم د کټ لاندې پروت و. د دې خلاف اوس اف آی آر د 302 شوی دی سر؟ بالکل 302 اف آی آر شوی دی. کله چې د هغې پوسټ مارټم راشي یا نور چې کوم شواهد دي دا چې موږ راجمع کړو نو بیا به چالان جمع کړو.